د وظیفو په دنیا کې ډیره زیاته بهترینه، ډیره زیاته مجربه او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. د چا کو څه حاجت وي د حاجت پوره کیږي نه، دا وظیفه دو کې ان شاء الله العزیز الله پاک بولا ټول حاجتونه پوره کی. د الله پاک د غدرې نمونه دی په ترتیب باندې ویل شي ان شاء الله العزیز الله پاک بولا ټول کارونه سم کی، الله پاک بولا کاروبار ورکی. دغه رنګ د رزق مسله وی الله پاک بولا رزق ورکی، الله پاک به پکور کی خوشاله راولي. ډیره زیاته بهترین اعلی وظیفه را په خپل مو کې او نور مرګرو سره هم شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاد ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ استاد ټول مشکلات د ختم کړي. څومره چې زمونږ د خویندو، څومره چې زمونږ د میندو درونو، څومره چې حاجات وي دا ټول حاجتونه د الله پاک په خپل دست قدرت سره دا محترمو دا ختم کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د حاجتونو د پوره کېدو وظیفه ده، د مقصدونو د پوره کېدو وظیفه ده. یاد ساتئ چې دا وظیفه چې څومره په اخلاص باندې وکړی شي او څومره په توجه او څومره په دهان باندې وکړی شي ان شاء الله العزیز دومره پکې خیر او برکت دا سیوا وي او دومره محترم او ډیره زیاته زر اثر کوونکې وي. یاد ساتئ چې کله موږ دا وظیفه وکړله نو په الله پاک باندې مضبوط توکل کوو. چې کله زمونږ ګمان زمونږ توکل په الله پاک باندې مضبوط شو ان شاء الله العزیز وظیفه خپل اثر دا ضرور هي. فرمایي الله پاک چې بنده ما باندې څنګه ګمان کوي دغه شان دې زده بنده ته دا زور رسېږم. نو ډیره زیاته مجرب وظیفه ده او دغه رنګ با کمال وظیفه ده چې دې وظیفې ثاني محترم دانشته ده. وظیفه څنګه را وظیفه کومنګ وګورو نو دا وظیفه منګه صرف سلوي ورځې کوو. سلوي ورځې محترم ولا پوره شوي نه وي الله پاک به زمونږ استاد ټول مسائل دا به حل کړي وي او دغه رنګ الله پاک به زمونږ حاجتونه دا پوره کړي وي. کو څوک دا وظیفه پریشانی لپاره وظیفه کی نو الله پاک به ته پریشانی دا ختمه کی. کو څوک د حاجت لپاره وظیفه کی نو الله پاک به ته حاجت په ان فن کې محترمه دا پوره کی. دغه رنګ د مقصد لپاره کو څوک دا وظیفه وکي الله پاک به ټول مقاصد دا پوره کی. دغه رنګ یو انسان دا وظیفه کې د رزق حواله سره رزق لپاره نو الله پاک بول ډیر زیات رزق دا ورکی. نو په الله پاک باندې توکل دا محترمو د پیغمبرانو کار دی. دغه رنګ په دنیا کې ژوند تیرو اسباب دا هم استعمالو اور سره محترم کاروبار بم کو او سره محترم وظایف بم کو ان شاء الله العزیز محنت اور سره وظایف اور سره کاروبار دا دریوان چې روزي ش محترم الله پاک واسطه پر رزق کې دا برکت واچي او انسان محترم کمال تر رسي. منګه چې څونه پیغمبرانو ګورو د ټولو پیغمبرانو کار کړي دي، روزګار کړي دي، کسب کړي دي. هر یو پیغمبر روزګار کار کسب کړي دي خو یقین په الله پاک باندې کړي دي. نو یاد ساتئ چې الله پاک دغه پیغمبرانو له ډیر زیاته کلی مزیدار اعلی زندگی دا ور کړی و. په الله پاک باندې توکل کول در پیغمبرانو شیوه او در پیغمبرانو محترم کار دی. وظیفه دا سره چې کله موږ وظیفه کوو نو د هغې نه مخکې به دغه څلوېښتو ورځو کې به مونځ نه قضا کوو. هر یو مونځ محترمو دا جمع سره کوو. او چې کله موږ یو جمع سره مونځ کوو نو د هغې نه بعد به سل پیرې بسم الله الرحمن الرحیم د سحر د مانځه نه بعد، دغه رنګې د ماسپښین د مانځه نه بعد، دغه رنګې د مازدیګر د مانځه نه بعد، د ماښام د مانځه نه بعد او د ماسخوتن د مانځه نه بعد نو د هر مانځه نه بعد به سل پیرې بسم الله الرحمن الرحیم دا به ووایو. دغه رنګې د هغې نه بعد چې کله موږ ماسخوتن کې دا وظیفه کوو یا ماښام کې کوو یا سحر کې کوو چې کم ټایم کې موږ دا وظیفه کوو د هغې نه مخکې به موږ 11 پیرې درود ابراهیم ووایو.
نو بیا به د هغې نه بعد یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو دا به 3050 پیرې ووایو 3000 او 50 پیرې به دا وظیفه دا وکړو یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو بیا به د هغې نه بعد درود شریف ووایو درود ابراهیمي 11 پیرې انشاءالله العزیز کو د الله پاک نه رزق غواړئ الله پاک به تاسو له داسې رزق درکړي چې زمونږ او ستاسو په ګمان کې هم نه وي خو د الله پاک نه حاجت ته پوره کړې څه حاجت ستا وي او ته دا وایې چې الله پاک دې دا پوره کړي انشاءالله العزیز پوره کوي به په تا باندې څومره قرض وي دا ټول قرضونه به الله پاک په خپل قدرت کامله سره دا به ختم کړي دغه رنګه په الله پاک باندې مکمل توکل وکړئ او دا وظیفه شروع کړئ بسم الله سره دغه رنګه مرګرو سره هم شیر کړئ کو چرته یو بنده داسې وي چې هغه وایي چې دا وظیفه خو ډېره اوږده شوله زما ایمرجنسي څه حاجت دی دا نه پوره کېږي ایمرجنسي لپاره نو بیا د هغې لپاره ناشنا وظیفه دا ده چې کله مونږه د ماسخوتن لمونځ جمع سره وکړو نو بیا به د هغې نه بعد لاړ شو کور ته نو کور کې به 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکړو چې کله مونږ کور کې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکړو نو بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې درود شریف ووایو صلی الله علیه و آله وسلم دا درود شریف ډېر زیات آسان دی نو دا به 100 پیرې ووایو بیا به د هغې نه بعد 300 پیرې یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین دا منګه 300 پیرې ووایو بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې درود شریف ووایو انشاءالله العزیز دا وظیفه مونږ یو پیره وکړله تاسو تماشه کوئ چې الله پاک بس تاسو حاجات دا په 100 ورځو کې دا پوره کوي نو کوشش کوئ چې وظایف په خپل هم کوئ دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کوئ چې داسې قسم لا وظایف نه هغوی محترمو دا فایده والي الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مقاصد دا پوره کړي الله پاک دې زمونږ او ستاسو حاجتونه پوره کړي الله پاک دې موږ او تاسو له رزق را کې ډیر زیاته الله پاک مو خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته